السلام علیکم. دا ماشوم ځکه معذوره دی، د دې ماشوم سترګو کې، خپو کې، مزل کې، زده کړه کې مسله ځکه ده چې ده په پیدایش پسې فورا ژړلي نه دي. دا که هر کلی نه وي نو په هر دویم کلي کې داسې ماشومان خامخا شته په پاکستان کې. دې ته ورونو ویلی کېږي برت اسپیکشیا. په دې باندې خبره کوو چې دا د دې ماشوم تقدیر دی که نه دا د دنیا والا یا د نظام چلولو والا یا د وطن چلولو والا یا د دغه وخت د ماشوم د مریض د چې کوم د چا ذمهداري ده د هغه په ډیوټۍ کې غفلت دی. تاسو د ورونو دا معلومه وي چې په امریکا کې، انګلند کې، رشیا کې چې کوم طریقې یافته ملکونه دي نو هلته په هزارو ماشومانو کې یو نیم ماشوم ته دا مسلې کېږي. که بل طرف ته حساب کتاب واړو که تاسو یو نیم باندې نه پوهېږئ نو په 2000 ماشومانو کې 3 ماشومانو ته دا مسلې کېږي چې هغوی د پیدایش په وخت کې په مناسب وخت کې یو منټ کې دننه ونه ژاړي. دلته که موږ پاکستان کې وګورو نو په پاکستان کې په 1000 کسانو کې 1000 ماشومانو کې 15 ماشومانو ته دا مسله دې ته مخامخ کېږي. تاسو اوس په خپله پوه شوي یئ چې آیا دا د ماشوم تقدیر دی که نه دا د تدبیر کولو والا د هغوی غفلت دی. انډیا ته که موږ وګورو نو په انډیا کې په 1000 ماشومانو کې 12 ماشومانو ته دا مسله کېږي برت اسپیکشیا چې ورته ویلی کېږي. په یو منټ کې دننه هغه ته اکسیجن میلاو نه شي، د هغه پیپلې کار شروع نه کړي او چې کله هغه ته بیا اکسیجن میلاو شي نو د هغه سزې مفلوت شوی وي یا په هغه کې بنیادي طور داسې یو معذوري راغلې وي چې هغه ټول عمر دپاره چلیږي. اول مورونو په دې پوهه کومه چې د ماشوم د مور په خټه ژوند څنګه کوي او بیا د برت اسپیکشیا ته څنګه مخامخ کېږي. تاسو چې اول دا وپېژنئ چې د ماشوم د مور په خټه باندې ژوند څنګه کوي نو بیا به تاسو په دې پوه شئ چې برت اسپیکشیا یا د چې کله ژاړي نو دی په دې نه ژړا ته څوک ورسي چې د ژړا جوګه هم پاتې نه شي، دی د ژوند د لومړۍ ساه د اخیستو قابل هم نه وي په دې دنیا کې. دا ورونو د مور وجود دی دا په دې کې یوټرس دی کومه ته چې موږ په عامو الفاظو کې پچې دا نه ویو دا ماشوم په دې کې پروت دی. د دې یوټرس پر دیوال پورې په مختلفو ځایونو کې کېدای شي چې الله تعالی کوم ځای کې دا اټیچ کو صرف لاندې نه کېږي او د سیډونو ته نه کېږي نور دې ته ویل کېږي پلاسنټا کوم ته چې موږ ملا وایو. مور چې کوم خوراک کوي کومه ساه اخلي د دې په وینه کې چې څه وي نو دا پلاسنټا چې دا د یو قسم لا د ایکسچینجر کار هم کوي او دا د ماشوم ته په دې ځای باندې نیوټرنس چې کوم خوراک د کوي نو هغه طاقت هم د ماشوم ته په دې ځای باندې سپلای کېږي. دې ځای ته څه ویل کېږي دا چې کله موږ کټ کوو نو دې ته موږ ورته وایو ناپ یا ورته موږ وایو که خیال مو کړی په پښتو کې ورته موږ وایو یاره نوم موږ یو نوم یې غورځولی که نه دی غورځولی نوم یې کټ کړی که نه دی کټ کړی او د میډیکل ساینس والا نوم ورکړی دی امبلیکل کارډ ورته میډیکل ساینس نوم ورکړی دی. مور چې کله خوراک کوي تاسو په دې اول ځان پوهه کې بیا به وروسته تاسو ته پوهېدل اسان شي نو د دې ځای پورې اکسیجن دا د مور په اینه کې راشي مور چې کومه ساه اخلي او دې ځای کې ورته بیا پلاسنټا لګېدلې ده دا یو قسم د فلټر کار کوي یا دا یو قسم د ایکسچینجر کار کوي. د دې ځای نه بیا دا د نوم په ذریعہ باندې یا د امبلیکل کارډ په ذریعہ باندې د ماشوم ته د ناپ ته ورکي او په دې ناپ کې بیا د اینې د وړو او د راوړو دوه مختلفې لارې دي. نو په یو باندې د ماشوم ته اکسیجن راځي او په بل باندې د ماشوم د وجود نه کاربن ډای اکساید وځي نو په دې ځای کې دا به ایکسچینج د دې کېږي هلته مور تازه اکسیجن راخلي دلته د ماشوم د امبلیکل کارډ باندې ورکوي او دې ځای کې د ماشوم نه واپس کاربن ډای اکساید ورکوي او په دغه امبلیکل کارډ کې د دې ایکسچینج کېږي. دا یو قسم لا د ماشوم د پیپړو کار هم کوي او چې کوم مور کوم خوراک کوي نو نیوټرینټس کم طاقت سيزونه چې اخلي نو د ماشوم ته د گروث لپاره هغه هم ملاويږي. ماشوم خپل ژوندۍ هم په دې طریقه باندې کوي. دا د ماشوم د ژوندۍ او د اکسیجن ټوټل ډیپند چې کوم دی نو دا په پلاسنټا باندې دی بره خو د مور صحت خامخا دی خو په پلاسنټا باندې دی او په امبلیکل کارډ باندې دی کوم ته چې موږ نوم وایو. دا خو نارمل فزیولوژي شو مطلب دا نارمل ژوندۍ شوله. اوس چې کله ماشوم ساه اخلي ساه په سوجو باندې نه اخلي چې کله ماشوم د لومبۍ ساه د اغستو جوګه هم نه وي او دته ډبول ور په غاړه شي موږ ته د ریسسیټیشن چې وته د میډیکل ساينس نوم ورکړی دی دا ور په غاړه شي په دې کې وجه څه وشي په دې کې خو څه کوتاهی نه دي سوي چې هغه ماشوم دې مسلو ته مخامخ کوي چې په هغه کې ټول نه اول دی هایپرټنشن چې د مور بلډ پریشر د حد زیات چلیږي د حمل په دوران کې نو ماشوم چې کله کېږي نو ریسک فیکټر زیاده چانس دا دی چې د برت اسپیکشیا تور مخامخ کېږي. لاندې زه تاسو ته نور وجوهات د دې یادوم د هغې نه علاوه هایپرټنشن داسې څیز دی چې که یو مور خپل بلډ پریشر د حمل په وخت کې کنټرول ونه ساتي نو هغه د ځان ذهني طور یو معذوره ماشوم ته ریډي ساتي. دویم نمبر د اینې انتهایي کمي ده چې کومه زنانه کې اینه انتهایي کمی نو دا د ذهني طور ځان مطمئن ساتي چې په دغه وخت کې زما صحت لاړ راغی هغه جدا خبره ده خو کېدای شي چې زما نه کوم ماشوم پیدا کېږي او هغه برت ایکسپیکشیا تور مخامخ شي مطلب هغه به د لومبۍ ساه اخیستو جوګه نه هغه به ژاړي نه. او دریم نمبر چې کوم دی نو هغه د بلډ شوګر چې د چا کومه زنانه د کومه خور د کومه لور شوګر ډیر زیات چلیږي نو یو مختلف میکانیزم د دې زنانو د ماشوم ګروث غیر معمولی زیات وي او هغه به وروسته مسایل پیدا کوي او ډاکټران به عموما هغه د خپل وخت نه مخکې هم د زنانه د یوټرس نه وباسي نو دغه ماشوم هم چانس دا وي چې دا هم برت اسپیکشیا ته مخامخ شي او د اونې جاړي. دا هغه خبره شولې چې په دې کې چانس دا وي چې دا ماشوم به کېدای شي چې د پیدایش په وخت کې اونې جاړي.
دا خو د مور او د والد صاحب ذمہواري شوه چې هغه په دې څیزونو باندې کنټرول ساتي یا نه ساتي، یا ساتلی شي یا نشي ساتلی. اهمترین چې کوم څیز دی چې یا په کوم ځای کې موږ نه غفلت کیږي او یا په کوم ځای کې موږ ته فیسیلیټیز نشته، نو هغه د لیبر روم وخت دی چې په کوم وخت کې ماشوم پیدا کیږي. د لومبو دریو خبرو ته ویل کیږي انټي پارټم ریسک فیکټر، د پیدایش نه مخکې د حمل په دوران کې چې کومې خبرې دي هغې ته میډیکل ساینس دی نوم ورکړی دی. او د دویم د پیدایش په وخت کې چې کومې کوتاهۍ نه کېږي یا کومې حادثې مخې ته راځي او هغه موږ سمبالولی نه شو، نو هغې ته بیا میډیکل ساینس نوم ورکړی دی انټرا پارټم، د ماشوم د پیدایش په وخت کې چې کومې مسلې مخې ته راځي او هغه موږ هینډل په صحیح طریقه نه کوو. په هغې کې چې کومه له ټولو نه اول مخې ته راځي دا د ماشوم پلاسنټا ده، کومې ته چې موږ ملا وایو. چې کله زنانه باندې درد شروع شي او ماشوم پیدا کېږي، نو د پیدایش نه مخکې د پلاسنټا د یوټرس د دیوال نه راجدا شي. چې د پلاسنټا کله د یوټرس د دیوال نه راجدا شي، نو په دې کې چې کوم اکسیجنیټډ یا تازه اینه راتله، نو هغه د ماشوم ته هغه سپلای کم شي یا ورته بند شي. یا دویم نمبر چې کله دا راجدا شي، نو د ماشوم د وجود نه چې کوم کاربن ډای اکساید ته کوم زهرجن مواد د دې ځای نه وتل، نو هغه ډرینج د ماشوم یا کم شي او یا مکمل بند شي. نو چې کله دا څیزونه راځي، نو په دغه وخت کې به د ماشوم د زړه په دړکن باندې اثر پرېوځي. د زړه دړکن ځکه یادوم چې په دې باندې بیا وروسته پوهه کوم چې د دې به موږ منیجمنټ بیا څنګه کوو. دویم نمبر چې کوم څیز په دې پسې راځي، نو هغې ته ویل کېږي امبلیکل کارډ پرولیپس. د ماشوم دا کوم امبلیکل کارډ تاسو ته مه وایي که نه چې د نوم ته موږ یو امبلیکل کارډ ورته میډیکل ساینس نوم ورکړی دی. دا د پیدایش په وخت کې چې کله ماشوم را پیدا کېږي، نو دا د پیدایش په وخت کې دا 21 تقریبا چې 20 نه واله 24 انچه پورې دا اوږدي او دا د کچې ګوتې عمره پیړي، دا رامخکې شي د پړي په شانتې او دا داسې ونسي د سروکس د دې بچي دانې داخله ونسي کوم زمانه چې ماشوم راوځي. چې کله داسې ونسي او په دې باندې ماشوم د بر نه پرېشر راواچي، نو دا خو د پیپ مثال دی د دې په دې باندې پرېشر راشي. چې په دې باندې کله پرېشر راشي، نو ماشوم ته چې کومه خپله د اکسیجن والی وینه راځي، کومه تازه وینه ورته راځي، نو هغه درته کمه شي، او چې د ده نه کومه د کاربن ډای اکساید والی وینه وځي، نو هغه ډرنج هم د نه کم شي. د هغې په مقابله کې د ماشوم څه وشي، ماشوم هایپاکسیا ته ورمخامخ شي، هغه کې د اکسیجن کمی راشي او د ماشوم په وجود کې د کاربن ډای اکساید زیاتوالی هم شي، دغه په وجود کې د زهرجن مواد هم سیوا شي. دریم نمبر امبلیکل کارډ کمپریشن. که دې ځای کې فرض کړو امبلیکل کارډ پرولیپس دې ته ویل کېږي چې د ماشوم د بچي دانې د خولې ته دا نوم را مخامخ شو. یو دغه که فرض که دغه نه، نو بیا په دې کې داسې کار وشي چې د ماشوم او د یوټرس د دې کې چې کوم مسل دي، په دې باندې د یو طرف نه او د بل طرف نه په دې دغه باندې پرېشر راشي، په دې ناپ یا په دې نوم باندې پرېشر راشي، یا په دې امبلیکل کارډ باندې پرېشر راشي. چې په دې باندې کله پرېشر راشي، نو دا د بجلۍ تار نه رسېږي، مطلب په دې کې به کرنټ هماغه شانتې پاس کېږي. د دې مثال دی د اوبو د پیپ، په دې باندې چې بیا هم پرېشر راشي، بیا هماغه میکانیزم دی چې ماشوم ته به اکسیجنیټډ بلډ دا به ورته کم راځي، او چې کوم کاربن ډای اکساید دی نو هغه به د په وجود کې راایسارېږي. بل چې کوم اهم ترینه خبره ده، نو هغه د حمل په دوران کې، د لیبر په دوران کې، د ماشوم د پیدایش په دوران کې د مور بلډ پرشر که انتهایی پرېوځي، نو که د مور بلډ پرشر انتهایی پرېوځي، نو په نتیجه کې به څه راځي، د پلاسنټا دا چې کوم ایریا ده دې ته به د دې به ټوټل وجود ته اینه کمه ځي، د دې چې ټوټل وجود ته کمه ځي، د هغې په مقابله کې به د پلاسنټا ته هم اینه کمه راځي. چې د پلاسنټا ته اینه کمه راځي، نو دا به د امبلیکل کارډ کې اینه کمه ورپرېږدي، او چې د امبلیکل کارډ کې دا اینه ورکم ورپرېږدي، نو د هغې په مقابله کې به د ماشوم ته اکسیجن کم ملاویږي، ځکه چې د دې به بلډ پرشر انتهایی لو وي. نو که د ماشوم د پیدایش په دوران کې د مور بلډ پرشر انتهایی کم شي، نو په دغه وخت کې هم د ماشوم برت اسپیکشیا ته ورمخامخ کېږي. په دې په کومه چې مطلب د دا به بیا معلوموو موږ څنګه، او دې کې زموږ ذمهوارۍ څه شي دي. د دې نه علاوه که یو فرض کړه د مور د سالنډي مریضه ده او په هغې باندې په دغه وخت کې د سالنډي چپه راغله، د هغې ساه بنده شوله، نو چې د هغې ساه بنده شي، د هغې په وجود کې ساینوز یو سټیج دی د سالنډي د مریضانو لپاره استعمالیږي. نو په ساینوز کې د هغې شونډې شنې شي، د هغې د نوکان شنې شي، نو چې کله په هغې کې په خپله د وجود کې ټوټل وجود کې د اکسیجن کمی راشي، نو ماشوم ته به خود د اکسیجن کمی راځي. چې کله ماشوم ته د اکسیجن کمی راځي، نو ماشوم به برت اسپیکشیا ته ورمخامخ کېږي، په دغه به د اکسیجن کمیږي، او چې دی څونه ضعیفه کېږي، نو مطلب دی به د پیدایش نه وروسته بیا لومړی ساه نشي اخیستی، د لومړی ساه د اخیستلو قوت به په ده کې نه وي. بله چې کومه اهم ترینه خبره ده، نو چې کوم ماشوم په پیدایش کې د خپل مناسب وخت نه زیات وخت واړ، لیډي ډاکټر یا ورلډ هیلث والا وایي چېرې 15 سانتي میټره، چېرې دا اوس اکټیو پیز دی د ماشوم د پیدا کېدو. نو که فرض کړه د بعضې زنانه بیا په یو ګنټه کې 1 سانتي میټر دا سروکس چې دا کومه خوله ده، نو دا کولاویږي په مزه باندې. یو ماشوم د خپل وخت نه سیوا وخت واړو، نو چې د خپل وخت نه د نارمل ټیم نه سیوا وخت واړو، نو هم دغه دا چانس دی هغه د پیدایش په دوران کې دونه وچړلی شي چې دونه ضعیفه شي چې هغه بیا لومبۍ ساه چې راوځي، نو هغه لومبۍ ساه نشي اخیستلی په خپل زور باندې، په خپل توان باندې، په هغه کې بیا دونه ضعیفي راغلي وي، دونه کمزوري په هغه کې راغلي وي چې هغه لومبۍ ساه نشي اخیستلی. د دې نه علاوه اکسیټوسین کوم د زنانه د ماشومانو اوس خو نن سبا خو ډېر نه استعمالېږي، څوک مخکې به ډېر زیات استعمالېږي، لکه څوک اکسیټوسین په زیات مقدار کې استعمال کړي، نو هغه هم د یوټرس د بچي دانې چې کوم کنټرکشن دی دا سیوا کوي، او چې کله دا سیوا کېږي، نو په دې کې ماشوم ته د اکسیجن سپلای کمیږي. د ماشوم ته چې د اکسیجن سپلای کمیږي، نو دا به ضعیفه کېږي، دی به په دغه ټایم کې ورو کمزوری کېږي، حتما ماشوم به خو د پیدایش په دوران کې به دی ضعیفه شي. اوس په دې ټولو مسلو کې به څه کېږي، دا به څوک ډیټیکټ کوي په څنګه طریقه باندې، چې کله دا ټولې مسلې راځي، نو په کار ده چې تاسو ستا په لیبر روم کې یو الټراساوند وي، یو ډاپلر الټراساوند وي، یو سی ټي جي ورته ویل کېږي، کارډیو ټوکوګرافي.
چې دا ماشینان تاسو پراته وي. د درو اهمو څیزونو ضرورت دی. نمبر 1 سکلډ خلک چې کوم قابل ترین خلک دی چې هغه دا کیس ډیل کی شته یا نشته دا تاسو ویلی شئ. دویم نمبر سړی سکلډ دی، ښه قابل ترین انسان دی، د ده سره دا سهولتونه شته او که نشته. دوه خبرې شولې. دریم نمبر سړی قابل هم دی، دا سهولتونه مو شته، خو آیا هغه خپله ډیوټي په صحیح معنو کې کوي؟ لکه څنګه چې زموږ په هسپتالونو کې کېږي که نه، هغوی خپلو موبایلو کې مشغوله وي او د ماشوم خیال نه ساتي، د مور یا د ماشوم خیال نه ساتي. دا یو خبر ورونو یاد ساتئ چې کله هم ماشوم دې کیفیت ته ورمخامخ کېږي دې حالت ته، نو چې کله په زنانه باندې هر یو درد راځي د ماشوم د پیدایش کومه جټکه چې په دې راځي، نو په دقه دوران کې به د ماشوم د زړه رفتار دا به ګډوډېږي، په دقه وخت کې به ماشوم ته بلډ سپلای کمیږي، او په دقه وخت کې په دغه دوران کې او د دغه وخت نه وروسته به بیا پوري پکار ده چې زنانه په دغه ځای کې چې کومه ډیوټۍ باندې وي چې هغه ډاپلر الټراساونډ د مخه څه کوي او هغوی سی ټي جي د مخه څه کوي، کارډیو ټوکوګرافي چې د ماشوم د زړه حرکت ګوري چې آیا ماشوم صحتمند دی، د ماشوم باندې اثر پرېوتی دی که نه دی پرېوتی، ده ته د اکسیجن سپلای بحال ده او که نه ده بحال. اوس فرض که مطلب یو ماشوم یو ښځه ښه قابله ده خو دا څیزونه ورسره نشته، نو هم دا پکې څه نشي کولی. یو زنانه سره دا ټول څیزونه شته خو هغه قابله نه ده، هم دا خبره ګډوډه شوله. او د یو زنانه قابله هم ده او د هغې سره دا ټوټل فیسیلیټیز هم شته، خو هغه په خپل موبایل کې مشغوله ده، هغه خپل مریض له ټیم نه ورکوي، نو هم د هغې د ماشوم چې کوم زچه بچه چې کوم کیس وي، نو په هغې کې به د ماشوم د زړه دړکن به داسې کېږي چې مطلب هغه مرګ یې ورځي خو هغه به رسنه خبرېږي، نو بیا چې کله پیدا شي بیا به یو خو رستا ماشوم خو ونه جړل او دی برت اسپیکشیا ته ورمخامخ شو. درې واړه څیزونه پکې اهم دي، یو سهولت، دویم قابلیت، او دریم چې غفلت په انسان کې نه وي، دیانتداري د خپلې ډیوټۍ سره. تاسو به په دې پوه شوئ چې مطلب زمونږ مسلې اوس په کوم ځای کې دي. په پاکستان کې چې کوم 15% نقصانات کېږي دا په څه وجه باندې کېږي؟ آیا دا تقدیر دی که دا تدبیر دی؟ او عموما ډاکټران حضرات چې کوم دي نو دوی چې کوم لږ شانتې مطلب چې کوم های ګریډ والا خلک دي هغوی زما غوندې کس باندې سرم نه خرابوي، خو چې د چا ګریډ په های کې لو دی، د لو طبقې والا دي، نو هغوی اکثر دا خبرې مایند کوي چې راته ولې داسې خبرې کوي. نو د هغوی د زړه لپاره دا خبره کومه چې 5% یا 10% ماشومان پکې داسې وي چې د هغوی خو یا کنجنټل نیورو سیسټم پرابلم وي، پیدایشي د هغوی چې الله تعالی جوړ کړي وي، نو د هغوی پیدایشي معذوره وي، نو فرض که هغه پیدا هم شي دا هر څه به نارمل وي، خو د هغه ماشوم کې به اندروني خپله خرابي وي. دویم نمبر چې هغوی ته کومه مسله وي نو هغه به د هغوی ته د زړه مسله وي، د هغوی به یا په زړه کې سوری وي او یا به د هغوی په زړه کې نور څه ابنارملټي وي، نو که هغه پیدا شي نو هغه به ساه نشي اخیستلی. هغوی ته به د لنګز مسله وي، پیپړو کې به هغوی پیدایشي مسله وي، نو بیا لنګز باندې ډیپنډ کوي چې مطلب د دې ماشوم لنګز دا صحیح دي او که نه دي صحیح، بره هېڅ غلطي نه ده شوې خو په ماشوم کې دننه خرابي ده، نو په دې کې بیا دا څیزونه چې دا مبرا دي د دې خبرو نه. او یو وجه پکې بله ده چې هغې ته ویلی کېږي ډایفرام هرنیا. په دې ځای کې زموږ یو پرده لګېدلې ده د انسان، کله موږ چې ساه اخلو نو هغه موږ څه په ساه اخیستو کې امداد کوي او هغه د ساه زموږ په اسانه باندې بار ته وباسي. چې کله موږ ساه اخلو نو هغه دا لکه موږ چې کله ساه اخلو نو زموږ د خېټه لاندې پړسېږي، د دې دا مطلب دا نه وي چې زموږ د ساه لاندې کولمو ته لاړه، دا ډایفرام په دې کولمو باندې لاندې پرېشر راولي او هغه کولمې لاندې ویسي، بیا د کولمې لاندې په ډایفرام نه چې کله موږ ساه واپس پرېږدو نو هغه په د لاندې نه پرېشر اپلای کړي او موږ ته پیپړو ته ساه واپس اخیستل چې کوم دي دا موږ ته اسان کړي. نو د بعضې ماشومانو دا ډایفرام چې کوم دی دا فنکشنل نه وي، دا کمزوری وي یا دا معذوره وي، نو چې کله کوم ماشومان دا معذوره وي هغوی کې دا څیز به هم نارمل وي، د هغوی میندو کې دغه ماشومانو به دا څیز هم ښه صحیح طریقې سره ډیل شوی وي، خو هغوی کې به پیدایشي د خپله خرابي وي چې دا کومه ما یاده کړله. نو په دغه کیسونو کې بیا ډاکټران یا مور یا پلار دا پکې د دې خبرو ذمهوار نه دي. تاسو به په دې خبرو باندې پوه شوي. امید لرم د خپل زچه بچه چې کوم تاسو کیس وي د هغې دپاره به تاسو د بهترین ځای انتخاب کوئ. چې کومې خویندې کومې لونه زموږ په علاقه کې زمونږ په وطن کې الحمدلله 70-75% لونه زمونږ داسې دي، خویندې زمونږ داسې دي چې هغوی ډاکټر زمونږ غوندې غریبانان خلک د غټو غټو هسپتالونو د خرچو نه رامنې کړي دي او نږدې کلي په کلي باندې دا سروسز چې دي دا پرووایډ کوي، خو د دې ټوټل مشینانو قیمت 170 یا 175 باندې دا دی، او دا خو 2 in 1 هم راځي، یوازې الټراساوند هم راځي او ډاپلر الټراساوند او الټراساوند دا دواړه 2 in 1 هم راځي، دا هم چې دواړه یو ځای کې 175 یا 2 لک روپۍ دي شي، دا چې ټوټل یو ځای کې نو د دې نه به ټوټل 5 لک روپۍ ساجېږي زما په خیال سره. او هر یو ماشوم چې کېږي نو دا د 9 میاشتو یا د 10 میاشتو خواري نه وي، بلکې دا د 9 میاشتو یا د 10 میاشتو خواري وي، خو دا د انسان د مور او د پلار دپاره د شپېتو او یا کالو پراجیکټ وي چې زه به د دنیا نه ځم او دا به زما ځای نیسي، دا به رانه پاتې وي. نو د داسې ماشوم نه ډېر معذرت سره یم، الله تعالی دې موږ وساتي. د انسان زړه له بیا دا خبر راځي چې یاره نه وی نو ښه به وی، نو پکار ده چې موږ مور یا پلار اول د بهترین ځای انتخاب وکړي، که دغه نه نو بیا پکار ده چې کوم سروسز کومه هسپتالونو کې ورکول کېږي چې کومو ځینو کې ټوټل سهولتونه وي، نو پکار ده چې د انساني خدمت د لاسه د دغه معذور کېدو د دغه معذورتیا د دغه کنډمتیا د دې ذمهوار صرف او صرف دغه ډاکټران دي چې د کومو سزا فیسیلیټیز وي او دوی د هغې نه پیدا نه اخلي، او کنه چا سره دا نه وي نو بیا هم دغه ډاکټران ذمهوار دي ځکه چې دوی سره دا فیسیلیټیز نشته، نو ولې دوی پردی ژوند غر کوي. یو خبره بله چې که فرض کړه یو ماشوم ته دا مسله راغله نو په دغه وخت کې به بیا څه کېږي؟ په دغه وخت کې به دا کېږي ورو چې میجر سرجري، یو ماشوم د زړه دړکن ګډوډ شو، تاسو ته پته ولګېږي چې ماشوم زما نه خطرناک طرف ته ځي او د برت اسپیکشیا ته یا ما له په لاس نه راځي او یا به راشي خو دا به معذوره وي، نو بیا په دغه وخت کې میجر سرجري پکار ده، غټ اپریشن ماشوم را لرې کړي، مور هم الله تعالی بچ پاتې کېږي، ماشوم هم الله تعالی صحتمند انسان له په لاسو باندې ورولي. اجازت درنه غواړم، الله په امان.